الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دا قومی وطن پارٹی ضلعی چیئرمین کیسر جمال صاحب دا قومی وطن پارٹی دا پی کے 62 عہدیداران صاحبان مفتی صاحب جاوید حسین صاحب اور دا دے علاقے دا ڈانگ کلا دا مرزا ډیر یونین کونسل مشرانو رونو کشرانو نن زموږ دپاره ډیره د خوشحالۍ ورځ ده چې مونږ نن خپل کور ته راغلو. دا زموږ کور دی، دا د کمال الدین صاحب والد صاحب د وختو او دا خان بہادر غلام حیدر خان د وختو دا یو سلسله زمونږ یو بل سره تړل شوې وه. کمال خان او د هغه خاندان همیشه مونږ سره په هر موقع باندې په هر وخت کې په هر سخته کې مونږ سره شانه بشانه همیشه ولاړو. لږه پکې په کور کې بعضې وخت کې ګیلې شکوې راځي او د هغې په وجه دا لږه موده په مونږ نه دوی جدا شوي مو، خو زمونږ په زړه کې هماغه شانتې د دوی دپاره د عارف کمال صاحب دپاره هماغه مینه او جذبه او په دې کې خان ګل خان اجاز خان چې دوی کوم هلې ځلې وکړې او دا مسله واپس حل شو او مونږ خپل کور ته واپس راغلو، نو په دې مونږ ټول ډېر خوشحاله یو او دې سره په دې علاقې کې په دې مرزا ډیر یونین کونسل کې انشاءاللہ تعالی مخکې هم زمونږ ښه پوزیشن دی، خو دې سره به مزید ډېر فرق راشي او د عارف کمال خان خپل یو شخصیت دی او یو د دوی یو شخصیت جوړ شوی دی او انشاءاللہ تعالی د دوی راتلو سره د کمال خان پر رهنمایي کې انشاءاللہ تعالی قومی وطن پارټۍ ته به مزید تقویت ملاویږي. زه دوی ته مبارکبادي ورکوم او فخر علی وایم. رونو دا علاقه ډانګ کلا او مرزا ډیر یونین کونسل زمونږ سره تړلې شوي دي، برید دی یو بل سره. د شیرپو دا ډانګ کلا څه فرق نشته. د دې علاقې خلکو همیشه د اوس نه د حیات محمد خان شیرپو شهید د وخت نه مونږ سره تړلې شوي دي او زمونږ سره یو رورولي ده او دا رورولي همیشه همدغسې قایم او دایمه ده. د دې ځای مشران دا د ناست دی، خورشید خان دی، دا ټول ناست دي، د دوی والد صاحب داسې نور ټول مشران چې سم راو. دا حیات محمد خان شیرپو چې سیاست ته راغی نه دی، ټولو مشرانو دې علاقې هغه له لاس ورکړو، هغه سره شانه بشانه به هغوی منډه کړې وای. دا زموږ لپاره ډېره لویه خبره ده چې د خپل کور کې او د خپل علاقې کې زمونږ چې څه کېدی شو. کمال خان وویل چې ګیس دلته واقع ده چې داسې ځایونه اوس هم په دې صوبه کې هم شته، په پنجاب کې هم شته، په نور ځایونو کې هم شته چې لوی لوی ښاریې دي اوسه پورې ورته ګیس نه دی میلاو شوی او دلته ګیس راغلی دی. الله تعالی دا پکې فضل کړو، دا دلته چې کوم د خلکو ته دا ګیس میلاو شو، خصوصا
زمونږ میندو خویندو دپاره ډېر سهولت شو ځکه چې مخکې به لرګي بلول او هغه په هغې کې به وخت لګېده اوس خاص کر چې په ژمي کې روژې په یو پړک سره ګیس ولګي او پخلی وشي نو دا لویه خبره ده نو دې کې شک نشته چې د ګیس نه علاوه د 2010 والا سیلاب چې و په هغې کې چې کوم تباهي شوې وه د هغې نه پس سکندر خان چې په منسټر اریګیشن شو دا بندونه دا فلډ پروټیکشن هغه چې دي بندونه چې دي چې هغه جوړ کړل دا بل سیلاب چې دا اوس د 2-3 کاله مخکې راغلو هغه نه زیات بالکل دا خبره صحیح ده خو نقصان یې ونه کړ نه جاني نه مالی نو دا زموږ لپاره ټول لپاره لویه خبره ده د دې علاقې خو زرعي معاش همدغه زراعت دی چې زراعت چې فصل خوشي نه د خلکو لږ حالات خشي او په دغه لحاظ سره د سیلاب نقصان ونه کړ دغسې خو تاسو ګورئ دلته د دلدار ګړی چې کومه دې خوا شولګره کې دا واخوا دووله دا دوابې او د شولګرې یو بل سره رشتې وې خو لاره نه وه په لرې به راتاوېدل نو دغه دلدار ګړی پل چې دی نو هغه د دواړو لپاره یو هغه جوړ شو یو بل سره وتړله دا دواړه علاقې نو دا زموږ لپاره د دې علاقې لپاره ډېر د خوشحالۍ خبره وه دغسې دلته 2-3 نور پلونه دي چې هغه یو خو حیات خان محمد خان شیرپا شهید په وخت کې جوړ شوی دی او پسې چا کوم وه مونږ هغه کړی دی نو په دې لحاظ سره دلته د هر قسم د بجلی دا دیهات دی خو دلته چې کوم سهولتونه دي د ښاریو په شانته سهولتونه دلته شته ټول د ښاریې چې څه سهولتونه دي هغه دلته اوس موجود دي په دې وخت کې نو دا لویه خبره زموږ دپاره بجلی چې کم ځای کې دا کمال خان ووې دا زموږ بعضې ملګرو ته بجلي تار هغه طرف ته هغه شوی دی خو شتې نه انشاءالله تعالی دا زموږ فرض دی چې خامخا به دا بجلی دوی لا هغه کوو چې دوی ته بجلی میلاو شي دا سهولت دی چې میلاو شي زموږ د بجلی په مد کې د حکومت نم مرکزی حکومت نم په دې کې هغه دی چې بھئی بجلی مونږ پیدا کوو ارزانه بجلی پیدا کوو خو دلته ټولو کې زیات لوډ شیډنګ زموږ په دې صوبې کې دی زموږ په دې دیهاتو کې دی او چې کله رام شي بجلی نه وولټیج یې دومره کمې چې هغې سره څه کار هم نه کېږي نو دا زما په خیال زموږ دپاره یو ډېر د هغې د فکر خبره ده او انشاءالله تعالی دا به مونږ اوچتو چې دې کې دا ولې چې بجلی مونږ پیدا کوو ارزانه بجلی پیدا کوو دلته په 4-5 روپے یونټ بجلی مونږ پیدا کوو په 75 روپے یونټ مونږ باندې بجلی خرڅوي اوس دا دی بیا په هغې کې نور اضافه کوي د بجلی په قیمتونو کې نور اضافه کوي د ګیس په قیمتونو کې نور اضافه کوي دا عجیبه خبره ده چې ګیس بل راشي نه په هغې کې د ټي وي هغه هم ورکړي چې د ټي وي فیس پیسې هم اخلي په هغې کې د ګیس میټر چې دی هغه چې چاته لګي نه په بیه اخلي خو د هغې میاشت په میاشت د هغې د کرۍ پیسې هم چې دی نه هغه هم په بل کې راځي دا خو انصاف نه دی په دې باندې به مونږ هغه کوو چې دا کم از کم دا ظلم خو د خلکو سره مه کوه مخکې نه ګراني دامره ده بېروزګاري ده چې خلک د هغې په وجه 2 وخته خپل بچو دپاره
روټه نشي هغه کولې پیدا کولې. په دې ګرانه کې چې موږ باندې د بجلی بل هم داسې راشي، د ګیس بل هم راشي، دا نور د خوراک سامان چې دی هغه په کم هغې سره چې اوس هغه کې اوس دا په چینو باندې نور ټیکس لګوي. نو دا خو انصاف نه دی په دغه لحاظ سره. زمونږ ټولو دا تکلیف دی او دا تکلیف چې دی دا مونږ نور داسې نشي برداشت کولی. پنجاب ته ګورئ نو پنجاب کې کارخانې شته او کارخانو کې د خلکو بچي نوکران دي چې هغوی خو دا کو ګراني مې خو چې دوه درې بچي په کارخانې کې نوکران دي چې هغه ټول را پیسې را یو ځای کې دا ګزاره کېږي. دلته خو کارخانې هم نشته. دا مونډه ډیم دی، بمن ډیم چې اوس ورته وایي، د فیزیبیلیټي دا زه د بجلی وزیر هم نه هغه وخت کې د دې فیزیبیلیټي مونږه تیاره کړه. زه چې جوړ شوم نو ما د دې ډیم باره کې تپوس وکړو، نو وایي چې یاره هغه قابل عمل نه دی. ما ته مې ولې نه دی، هم روغ کو فیزیبیلیټي جوړه شو، اوس په هغې کې کار کېږي. خو زمونږ په دې کې هم دغه هغه دی چې بی دا مزدوري چې دا د مزدورۍ دا هغه چې دی دا لیبر هغه چې دی دا خو کم از کم د لوکل خلکو له دا دې کې نوکرۍ ورکړه چې دا لږ ډېر ګزاره خو کېږي که نه. هغه هم د بار نه خلک راوستي دي. دغسې چې دا جوړم شي انشاءالله تعالی دا تاسو سره زه هغه کوم وعده کوم چې زه به په دې لپاره به خصوصي آواز اوچت کوم چې دې کې دا ورکوټې پوسټونه چې دي ټول دي ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو، ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو، قومي وطن پارټي. رونو زمونږ دا اتم تاریخ چې دی 8 فروری ستاسو ټولو په ذهن کې به 8 فروری د حیات محمد خان شیرپو شهید کلیزه ده، د هغه برسي ده. او مونږ خو په دې ډېر خوشحاله شو چې د 8 تاریخ دوی الیکشن دپاره وټاکه، ځکه چې 8 زمونږ دپاره یو جذباتي ورځ ده. په هغه ورځ مونږ ټول یو ځای کېږو د حیات محمد خان شیرپو شهید برسي مناوو. کال په کال د هغه برسي یو کم 50 کاله وشو. د نوجوانانو خو هغه لیدلي هم دي، مشرانو به خامخا لیدلي. نه هغه هر کال برسي د تېر کال نه د هغې نه په زیات تعداد کې خلک دي. دا د الله تعالی فضل په هغه باندې ډېر په پاکستان کې ډېر نامور لیډران د دنیا نه تللي، خو چا داسې د هغې یاد یا برسي داسې نه منو کړ چې څنګه د حیات محمد خان شیرپو شهید برسي مناویږي. د غریبانانو دوستو د هغه زړه کې درد و د غریبانانو دپاره ورځ او شپه به منډې ترډې هلې ځلې همدې غریبانانو دپاره وایي. نو په دغه ورځ چې الیکشن کېښودو په دې خوشحاله وو چې سهار به مونږ مونځ وکړو، دوا به وکړو، هغې نه پس به هغه ته خراج تحسین پیش کولو دپاره پولنګ سټیشن ته به لاړ شو او د هغه افکار، د هغه خیالات، د هغه سوچ ته به ووټ قومي وطن پارټۍ ته واچوو چې هغه کامیاب شي. رونو زمونږ دا الیکشن چې دی خو تاسو وګورئ مقابله څه ده. مقابله مونږ دلته په خپل کارکردګۍ باندې کوو چې دې علاقې لپاره قومي وطن پارټۍ څه کړي دي او د نورو پارټو چې چا دلته حکومت راغلی دی هغوی څه کړي دي. آیا مونږ به دا ووټ په صرف په دې بنیاد باندې ورکوو چې یو لیډر دی ډېرې نارې ووایي او ډېر دعوې دې وکړي او بیا دې څه ونه کړي
او کو هغه پارټۍ له چې چا تاسو سره وعده کړې ده وعده یې پوره کړې ده په هغې باندې عمل کړی دی هغه پارټۍ له به ووټ ورکوئ. قومی وطن پارٹی ملی رہبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو. نو وروڼو دا مقابله ده د کارکردګۍ. مشران به خپل نوجوانانو ته دا ښیي چې بھئی دا کارونه دلته چې چا کړي دي دا چا کړي دي او کومې پارټۍ کړي دي چې په هغې باندې عمل وشي. نو په دې لحاظ سره انشاءالله تعالی کو تاسو زموږ کارکردګي وګورئ ما ته خو نه ښکاري زموږ د دې لږ وخت کارکردګي وګورئ او د دې نورو پارټو دا ټول چې څومره پاکستان جوړ شوی د هغه وخت کارکردګي وګورئ نو تاسو ته به فرق صفا ظاهر شي. نو انشاءالله تعالی په دغه بنیاد باندې تاسو خپلو ملګرو سره نوجوانانو سره هغه نوجوانان چې چا لا یو لیډر او هغه وطناري والے وی چې موږ بدل داو کو 1 کروڑ نوکری بدل دا هغه کو 50 لکه کورونه بدل جوړ کو د بار نه 200 ارب ډالر چې دی به موږ روړو په دا ملک په آباد کو او دا ملک په یو هغه ته ورسو هغه چې چا روستو دا زه نه وایم چې دی په خپل هغې باندې عوامو په زور باندې راغلی طاقت باندې راغلی چا روستو داسې چې چا روستو هغوی یې داسې مایوسه کړل دا همره مایوسه کړل چې هغوی اوس وایي یاره مونږ خو یو غلطي کړې ده دوی خو دا خیال و چې یاره دا دوه لوی پارټۍ چې دي دوی څه کار نه دی کړی دا درېمګړی موږ راولو دی به دا پاکستان کې تبدیلی راولي نه پاکستان به جوړ کړي نه پاکستان تاسو ولید زوړ پاکستان هغه خراب تراب کړو دغه په وجه زمونږ معیشت خراب شو تباه شو. IMF سره معاهده وکړه هغه یې ماته کړه دا صوبه چې دا دلته خو 9 کاله حکومت کړی او اوس دا صوبه تقریبا 9.5 ارب روپۍ مکروز شوه قرضې یې اخیستې دي. مونږ خو وایو چې د دې تحقیقات وشي چې دا قرضه کوم ځای ته تللې په عوامو خو نه ده لګېدلې نه څه شو دا قرضه دومره قرضه چې واخیستې شوه د دوی راتلو نه پاکستان چې کله نه جوړ شوی او د دوی راتلو نه مخکې تقریبا د دې صوبې یو کم 80 ارب روپۍ قرضه وه په دې باندې دوی چې راغلل په دې 9 کاله کې 9.5 ته ورسوله. اوس د سرکاري افسرانو تنخواه نشته ورسره نه دوی به څه کارکردګي به خپل مخکې کارکردګي کې خو وښیي که نه په دې باندې چې یو کاغذ داسې روچت کې وایي چې زه امریکې اوښکې زه امریکې سره جنګ کوم بیا کله وایي چې چا روست دی نو هغې پسې ولګېده چې دا ما سره فلاني جرنیل هغه کړی دی او فلاني جرنیل زه هغه کړم مخکې خو بتاوي چې دا جرنیل چې دی د په شانتې سړی نشته په پاکستان کې او چې ته فیل شوې خپل کارکردګۍ په بنیاد باندې خپل نااهلۍ په بنیاد باندې دا ملک ته داسې بحران ته راوسته. اوس په ملک کې دا افراتفري چې دا سیاسي افراتفري دا دې بنیاد هم دی ښه دی دی خو چې اسمبلی ته لاړو نو وایي چې زه د حزب اختلاف سره خو خبره نه کوم دوی ټول غله دي په هغوی باندې الزامات لګول د غلو اوس په خپله دا د کیسونه پرې راغلل دغسې په دې صوبه کې دا کم افراتفري چې دا دهشتګردۍ د هغه چې بیا داسې روچت شو دا خو د دوی غلط طریقې سره
پاغه هغه باندې صحیح عمل اونکو غني حالات خشیو اوس بیا د جنوبي اضلاع کې حالات خنه دي باجوړ کې حالات خنه دي نو مونږ خو دا وایو چې زمونږ نوجوانان دي زمونږ بچی دي دا وی به مونږ خدمت کوو ووټ خپل خو خلا مونږ به خدمت کوو مونږ به د علاقې خدمت کوو مونږ به د وطن خدمت کوو به د خور خدمت کوو دا وی لپاره د روزګار دا خلکو لپاره دا دوی چې کوم مشکلات دي دا غیب به هر قسم خدمت کو زمونږ ته چې موقع ملو شوه نو د بجلی په مد کې ما ته پته چې غریبانان اپیل نشي ورکولی نو دې لپاره به انشاءالله تعالی مونږ کوشش هر کال 1 لک کروڑونه باندې را شیشې ولګو مفت شیشې ولګو چې خلکو ته هغه ملو شي دغسې د روزګار مواقع به پیدا کوو چې خلکو ته روزګار ملو شي بغیر روزګار نه کېږي چې دا بچی پر روزګار شي نو دا بچو ته به دا خاندان ته به سکون ملو شي او هغوی په خپل هلې ځلې په نوکرۍ کې کوي نو په دې لحاظ سره زما په خیال زمونږ چې دا اتم تاریخ پورې زما به تاسو ته هم دا درخواست دي چې ستاسو په کوم ځای کې خپلواني رشته داراني هغوی پسې کو تاسو وګرځئ او دا ټول یو موټی شو په اتحاد سره اتفاق سره دا نن چې څنګه زمونږ داسې دلته په دې ډانګ کلا کې دا یو اتحاد مظاهره وشوه نو دغسې چې دا ټول علاقه هم په دې باندې هغه کوو چې بھئی مونږ په دې ملک کې په دې خوره باندې ترقي امن او خوشحالي غواړو امن ترقي او خوشحالي زمونږ نصب العین دی د قومي وطن پارټۍ نصب العین دی او انشاءالله تعالی دغه به مونږ تاسو له په دې کې هلې ځلې کوو او دا به غواړو چې دا علاقه دی آباده شي دا علاقه دی ودانه زه آخر کې بیا دا کمال خان طارف کمال خان دا غیر ټول خاندان دا ډانکلا عوام دا ټولو به حد مشکور چې تاسو مونږ له دمر عزت راکړه نن راغله دلته کمال خان دی چې کوم عزت مونږ له راکړه او دا ورولي واپس قایم او دائمه شوه نو زه دا ویم ډېر به حد مشکور یم او دې سره به انشاءالله تعالی دا نن پروګرام سره دا خو یو څو ورځې داسې په سوشل میډیا باندې چلېده نن دا پروګرام وشو د دې به خپل یو اثر په دې ټول حلقې باندې په دې ټول چارسدې کې په دې ټول علاقې کې په دې اثر او د هغې زه مشکور یم د کمال خان د هغه خاندان چې هغه زمونږه راتلل او زمونږه هغه ومنله خبره ومنله واپس خپل کور ته راغی نو زه د هغوی ډېر مشکور یم ممنون یم او ستاسو ټول ډېره مهرباني